وانفقوا او تاسو خرج کوي فی سبیل الله په لار د الله کې. دې سره بل حکم بیانېږي. اصل کې دا باب د ابواب البر نه ابواب البر چې کوم دی شروع د نیکۍ باب، نو په دې کې تقریبا نه حکمونه ذکر شو. یو چې کوم دی دا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل القتل بالقتل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. الله پاک فرمایي د قصاص حکم الله پاک ذکر کړو به حکم په ابواب البر کې چې د قصاص په بدله کې قصاص دی، یعنی کو سړی مړ کو دغه په بدله کې به سړی مړ کیږي چې چا قتل کړی دی، او کو یو سړی ښځه مړ کړه د ښځې باره کې به کم سړي چې قتل کړي دا مړ کیږي. نو د قصاص حکم لومبې ذکر شو. دویم پسې د وصیت حکم الله پاک په ابواب البر کې ذکر کو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، د وصیت حکم الله پاک ذکر کو. او دریم حکم چې کوم دی الله پاک جل جلاله د رجوع ذکر کو، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. د دې سره الله پاک د رجوع حکم ذکر کو. څلورم الله پاک جل جلاله احل لكم ليله الصيام الرفث، مخکې په روژه کې د شپې چې کله سترګې اوده به شولې هغې نه وروستو خوراک سکاک او جما دا حرام وه. او نو الله پاک په دې کې څلورم حکم د جما او د خوراک سکاک اجازت ورکو، د هغې حکم الله پاک جل جلاله ذکر کو. دغه رنګې پنځم الله پاک جل جلاله د اعتکاف حکم ذکر کو، ولا تباشرهن سر فی المساجد. نو د دې سره الله پاک پنځم حکم د اعتکاف. او شپږم حکم الله پاک جل جلاله د حرام مال نه د ځان بچ کولو ذکر کو، چې ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تدلوا بها الى الحکام. د دې سره الله پاک جل جلاله د حرام مال چې دینه به ځان بچ کوي دا حکم الله پاک جل جلاله ذکر کو. وم حکم الله پاک جل جلاله د حج دغه باره کې چې صحابو ته پوښتنه کړې یسالونک عن الاهله د میاشتې باره کې، او دا د حج سره متعلق دي، حج هم د دې سره متعلق دي، روژه هم د دې سره متعلق دي، دا حکم ذکر شو. او اتم الله پاک جل جلاله د رسم جاهلیت اصلاح وکړه، دا حکم ذکر کو. کم مشرکین چې وو هغوی به چې کله د حج دپاره یا د عمرې دپاره تلل چې څیز به ترې پاتې شو نو واپس به کور ته په شا طرف باندې راتلل، شاته به یې سوړه کوله په سوړه کې به راننوتل، په دیوال په ور باندې به نه راتلل. نو دغه حکم هم الله پاک جل جلاله ذکر کو. نهم د دغه کسانو سره د قتال حکم د جهاد حکم الله ذکر کو. اوس لسم الله پاک جل جلاله دلته کې په جهاد کې د مال خرج کولو حکم ذکر کوي. لسم حکم دی الله پاک جل جلاله په جهاد کې د الله په لاره کې د مال خرج کولو حکم ذکر کوي. وانفقوا او تاسو خرج کوئ فی سبیل الله په لاره د الله کې، ولا تلقوا او تاسو ځان مغورځوئ، ولا تلقوا او تاسو مغورځوئ ځانونه بأیدیکم د خپل لاسه الی تهلکه هلاکت ته، یعنی تاسو د خپل لاسه خپل ځانونه هلاکت ته مغورځوئ. او د دې نه مخکې الله پاک جو وانفقوا فی سبیل الله، تاسو د الله په لاره کې مال خرج کړئ. نو د دې نه فقها دا حکم چې کوم دی راوچتوي چې وانفقوا فی سبیل الله، تاسو د الله په لاره کې مال خرج کړئ.